بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، ویلکم ټو مای چینل. په نننۍ ویډیو کې به موږ سی ټي چې څومره ټیسټونه شوي دي د هغې نه موږ پیډاګاجي پورشن چې دی د سی ټي پیډاګاجي پورشن چې دی هغه به په نننۍ ویډیو کې موږ سال کوو. نو په دې کې موږ د سی ټي هزاره، دیای خان، پېښور، بنو، مردان، ملاکنډ، کوهاټ دا ټول ټیسټونه چې دي هغه پکې موږ راغستي دي. د دې نه علاوه د 2022 چې دی دغه ټول شو. د دې نه علاوه چې موږ د 2021 سی ټي کوم ټیسټ چې شوی د هغې نه هم موږ پورشن راغستی دی، او بل چې دی د 2019 چې څومره ټیسټونه شوي نو هغه هم موږ په دې کې څه کړي دي، سال کړي دي. د دې نه تاسو هم دا اندازه لګولی شئ چې دا ټیسټونه چې دا کوېسچن چې دی دا په کوم طریقه باندې راځي. بل دا کوم چې فاست پیپر وي، فاست ایم سی کیوز نو د دې 90% چانس چې دا په را روان ایگزام کې چې دی نو هم دا راشي. ټیک شو. اولنی نمبر ایم سی کیوز زموږ سره دی چې ټیچینګ از effective teaching is function of effective teaching چې دی وایي دا د څه شي فنکشن دی. نو په دې کې زموږ سره کریکټ آپشن چې دی سی نمبر آپشن چې کلیر اینډ پریسایز کمیونیکیشن دا زموږ سره ټیک آپشن دی چې کله ټیچینګ چې دی هغه په کلیر او پریسایز کمیونیکیشن کې وشي نو هغه ټیچینګ چې دی زموږ سره هغې ته افیکټیو ټیچینګ ویلی شي. دویم نمبر کوېسچن دی زموږ سره چې وی کین ناٹ ایجوکیټ د پیپل وداوټ. وایي موږ خلک د څه د وجې نه د څه نه بغیر نشو ایجوکیټ کولی. نو د ابجیکټیو نه بغیر چې څه مقصد نه که نه د هغې نه بغیر چې دی موږ یو خلک چې دی هغه موږ نشو ایجوکیټ کولی. لکه بعضې کسان په دې کې دوکه کېږي سلیبس یا سکول یا کریکولم، نو دا چې دی نو دا صرف نیډز اف ایجوکیشن دی. ټیک شو. د ایجوکیشن ابجیکټیو چې دی هغه جدا دی. ټیک شو. بل زموږ سره کوېسچن دی چې وات ډز د کریکولم ریفلیکټ. کریکولم چې دی وایي دا څه ریفلیکټ کوي. نو زموږ سره ان ارګنایز سوسایټي. کریکولم چې دی چې کله د یو هغه چې دی د یو قوم د هغې کریکولم برابري نو د هغې سوسایټي چې دی نو هغه به صحیح هغه برابر وي. ټیک شو. 69 نمبر ایم سی کیو چې د ان ریټن، بل چې دی ان اپیشل، او بل چې دی ان انټینډډ لیسن ویلیوز پرسپیکټیو دیٹ سټوډنټ لرن ان د سکول ریفر ټو. دا څیزونه چې دي کوم چې زموږ سره ان ریټني، ان اپیشلي یا ان انټینډډ یا ویلیوز چې دی یا په سکول کې د کتابونو نه علاوه مطلب چې ریټن نه، نو هغه سیزونه ته موږ څه شی وایو، هغه زموږ سره د کریکولم یو ټایپ دی او هغې ته څه شی هیډن کریکولم ورته ویلی شي. ټیک شو. دا چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ ایم سی کیوز دی. په دې کې زموږ سره د کو کریکولم دی. دا کو کریکولم چې دی دا زموږ سره د اکیډمیک کورس ورک سره تعلق ساتي، یا موږ ورته وایو چې ایجوکیشنل ایکسپیرینس سره څه شی ساتي، تعلق ساتي. دا بل چې دی دا زموږ سره اسسټ کریکولم دی. نو دا زموږ سره اسس چې دی دا د اسسمنټ نه وتی دی. نو دا زموږ سره هغه کریکولم دی چې په دې کې موږ مجر کوو د سټوډنټ لرنینګ او اچیومنټ. دوه څیزونه په دې کې موږ لرنینګ پلس اچیومنټ چې دی هغه څه کوو، هغه پکې مجر کوو. ټیک شو. بل زموږ سره ان ریټن کریکولم دی. دا بل چې دی دا زموږ سره څه شی دی، ان ریټن کریکولم. نو دا چې دی دا زموږ سره دا هم ان افیشل کریکولم دی. ټیک شو. بل دې ته موږ څه شی وایو چې دا به ناٹ فارملی تاټ، مطلب دا به ټیچ کېږي نه، خو دا به د ماشومان چې دی دا به دغسې زده کوي. ان فارمل ورته موږ وایو چې یا ان فارمل لرنینګ چې دی دغې ته موږ څه شی وایو، ان ریټن کریکولم ورته وایو. ټیک شو. نو په دې یو ایم سی کیوز کې موږ څو چې یاره هیډن موږ وپېژندو، بل موږ ان ریټن وپېژندو، اسسټ او کو کریکولم چې دی په دې کې موږ وپېژندو. نیکسټ چې دی زموږ سره ایم سی کیوز دی چې وچ اف د فالوینګ برانچ اف فلاسفي ډز ناٹ انوالو کوېسچن ریلیټ ټو ویلیوز. په دې کې زموږ سره ټیک آپشن چې دی میټافیزکس چې دی سی نمبر آپشن دا پکې ټیک آپشن دی. صحیح شو. بل ایم سی کیوز زموږ سره دی چې وچ اف د فالوینګ از د فرست یونټ اف سوشل لایف. سوشل لایف چې دی د هغې فرست یونټ چې دی هغه فیملی دی. دا هم ډېر زیات امپورټنټ ایم سی کیوز دی. 22 نمبر ایم سی کیوز چې اکارډنګ ټو پریګماټیسٹ which one is the most widely accepted method of education. نو زموږ سره ایجوکیشن لرنینګ بای ډوینګ چې دی که نه، نو دا ډېر زیات ایکسپټډ میتھډ دی د ایجوکیشن. ټیک شو. دا په ټولو کې زیات ایکسپټډ دی، ورلډ وایډ ایکسپټډ دی. ټیک شو. بل ایم سی کیوز زموږ سره چې پرسنالټي ټریټ پلی ا ویری امپورټنټ رول ان. پرسنالټي ټریټ چې دی وایي دا زموږ سره ډېر زیات امپورټنټ رول ادا کوي. په څه کې رول ادا کوي؟ په بیهیویر کې. سی نمبر آپشن چې دی زموږ سره ټیک آپشن دی. صحیح شو. بل ایم سی کیوز چې افرایز ګیون ټو ا سټوډنټ ایٹ د ریزلټ ډے از ایگزامپل اف. دا چې دی زموږ سره ایکسټرینزیک موټیویشن دی. څه شي ایکسټرینزیک موټیویشن موږ څه ته وایو؟ دا موږ په نورو دغه کې ویل نه، خو دا ایکسټرینزیک موټیویشن موږ دې ته وایو چې یو د بهر نه یو موټیویشن میلاو شي، د بل کس نه د طرفه یو موټیویشن میلاو شي، نو هغې ته څه شي وایي؟ ایکسټرینزیک موټیویشن. او چې کوم ته خپل ځان له څه تسلي، څه داد، څه خوشحالي ورکوي، نو هغې ته موږ انټرینزیک موټیویشن ورته وایو. ټیک شو. او فرایز موټیویشن موږ څه ته وایو؟ فرایز موټیویشن چې ته یو سړي له انعام ورکوي. ټیک شو. نو دا هم زموږ سره فرایز موټیویشن راتلی شي، خو دا په دې کې زموږ سره چې دی دا ایکسټرینزیک موټیویشن دی. صحیح شو. بل زموږ سره ایم سی کیوز دی چې پریکټیکل لرنینګ ریفر ټو د آیډیا دیٹ ایجوکیشن شوډ اپلای ټو. پریکټیکل لرنینګ چې دی د دې زموږ سره تعلق چې دی دا د څه شي سره دی؟ د امپلیمنټیشن سره. د دې دغه دا دی
چې کوم زموږ سره کوم تعلق دا کوم ایجوکیشن کیږي چې هغه په ریل لایف کې څه کیږي په ریل ورلد کې هغه څه کیږي امپلیمنٹ کیږي نو زموږ سره اے نمبر آپشن چې دی دا ټیک آپشن دی صحیح شو 19 بل ام سی کیو چې دی دا د بل پیپر ام سی کیوز دی چې which is the most widely accepted method of education according to pragmaticists ټیک شو نو دا موږ یو فیرو چې دا learning by doing کوم دغه چې د میتھډ لرنینګ بای ډوینګ چې کوم میتھډ دی نو هغه په څه کې د وایډلی ایکسپټډ میتھډ اف ایجوکیشن دی ټیک شو اوس لرنینګ بای ډوینګ میتھډ چې دی هغه زموږ سره دا دی ټیک شو چې کله موږ یو څیز لرن کوو او هغه بیا پریکټیکلی په یو څیز کې څه کوو امپلای کوو نو دغه ته څه لرنینګ بای ډوینګ او دا چې دی دا د امریکن فلسفر سایکالوجیست او ایجوکیشنل ریفارمر چې نوم یې سو جان ډیوي دا د هغه کانسپټ دی ټیک شو دا هم زموږ سره دغه راتلی شي او بل زموږ سره پیاجیټ مینټین دیټ سټوډنټ mental development took place through a balance between دا زموږ سره څه شی دی دا ام سی کیوز چې پیاجیټ چې دی وایي دا مینټین دیټ mental development took place mental development وایي کله دغه کېږي ټوک پلیس مطلب راځي نو هغه په کم ځای کې د کم وخت کې د کم وخت په درمیان کې د اسیمیلیشن او د اکوموډیشن په درمیان کې ټیک شو نو دا زموږ سره اسیمیلیشن او اکوموډیشن چې دی که څوک نه پوهېږي نو هغې دا ټول دغه دی ټیک شو دا چې دی ځان خلاره ریډ کړي د دې پوره چې دی د اسیمیلیشن او د اکوموډیشن چې دی د هغې پوره ډیفینیشن دی نو دا تاسو څه کوئ په خلاره ریډ کړئ ځان د ویډیو چې دغه لږ سټاپ کوئ او دا ریډ کړئ دومره ټایم زموږ سره نشته یو ام سی کیوز موږ دومره ټایم نشو ورکولی ځکه ام سی کیوز ډېر زیات دي بل زموږ سره دی چې اکارډینګ ټو ګلیسر the ability to think critically involve three things زموږ سره که یو سړی critical thinking کوي نو د هغې دپاره درې څیزونه پکار دي یو پکې اټیچیوډ پکار دی یو نالج او څه سکل دا درې څیزونه چې دي دا د critical thinking دپاره پکار دی ټیک شو دا بیا د هغه ایډورډ ایم ګلیسر چې دی د هغه مختلف دغه دی اوس په دغه کې زموږ سره اټیچیوډ چې دی د هغې دا ډیفینیشن دی نالج چې دی د هغې دا ډیفینیشن دی او بل دریم نمبر زموږ سره څه سکل چې دی سکل هم د په دې کې څه نه دی ورکړی خو سکل چې دی هغه موږ مهارت ته ټیک شو بل زموږ سره چې ګریډینګ اینډ ریپورټینګ ورک بیټر وین ګریډینګ او ریپورټینګ ورک چې دی وایي دا به بهتري کله به بهتري چې کله اسسمنټ پروسیجر چې دی هغه پراپرلی یوز شي ټیک شو اسسمنټ پروسیجر چې کله پراپرلی یوز شي نو ګریډینګ او ریپورټینګ چې دی هغه دا به صحیح بهتر وي ټیک شو بل ام سی کیو زموږ سره دی چې ډیش از یا آر ډیفرنٹ سټینډرډ یوز ټو گیج د یوزفولنس اف ا ټیسټ نو په دې کې زموږ سره څه ریلیبیلیټي او ویلیډیټي چې دي د ټیسټ د گیج کولو دپاره د مجر کولو لپاره یوزفولنس د ټیسټ د یوزفولنس مجر کولو لپاره دا دوه څیزونه چې دي دا یوز کېږي څه ریلیبیلیټي او بل څه دی ویلیډیټي ریلیبیلیټي چې دی د هغې او د هغې دا ډیفینیشن دی چې ریفر ټو کنسسټنسي اف مجر whether the result can be reproduced under the same condition ټیک شو دا ریلیبیلیټي مطلب دا چې کله دا ټیسټ چې دی دا مونږ دا کنسسټنسي مونږ ته شو کې کنسسټنسي مطلب دا چې مونږ بار بار ریپیټ کوو د هغې سیم ریزلټ راوځي نو دغه ته مونږ کنسسټنسي او ویلیډیټي چې ده نو دا ویلیډ مطلب لکه مونږ یو ټیسټ هغه مونږ ارینج کوو د کلاس پیپ دپاره نو هغه د هغې د حل کولو مطابق دی نو دغې ته مونږ ویلیډیټي ورته وایو ټیک شو ریلیبیلیټي او ویلیډیټي چې دي دا دواړه مختلف ټرمز دي ټیک شو اولنی چې دی دا ما تاسو ته وایي چې کنسسټنسي شو کوي چې فار ایگزامپل چې یو فیر پکې ماشومان دومره مارکس واخیستو نو چې بل لکه اوس فار ایگزامپل مونږ د کلاس پیپ دپاره یو ټیسټ ارینج کړی دی نو چې یو فیر پکې ماشومانو دومره مارکس واخیستو چې بل پیل پکې هم دومره واخلي نو هغې ته موږ څه شی وایو کنسسټنسي ورته ټیک شو ویلیډ چې موږ وایو چې د کلاس پیپ ته دپاره موږ ټیسټ ارینج کړی یا د کلاس 10 دپاره نو چې هغه ټیسټ چې دی هغه دغه ماشومان دپاره ویلیډ هغوی حل کولی شي نو دغې ته ویلیډیټي وایي ټیک شو بل ام سی کیو زموږ سره دی چې ایجوکیشنل سایکالوجي از د برانچ اف سایکالوجي which deal with the teaching and learning and also covers the entire range and behavior of the personality is related to education نو دا چې دا موږ سره کوم ډیفینیشن دی د چا ډیفینیشن دی د ایجوکیشنل سایکالوجي مختلف ډیفینیشن ورکړی شوي دي نو دا ډیفینیشن چې دی دا موږ سره بی اف سکینر چې دی هغه دغه ډیفینیشن دی ټیک شو که تاسو نور ډیفینیشن وایئ نو زموږ سره دا څه شی دی انډورسن چې دی دا زموږ سره دغه ډیفینیشن دی د سټیفن دا ډیفینیشن دی او دا زموږ سره ای اف فیل چې دی دا هغه ډیفینیشن دی بل چې دی دا د کولین دا کولیسن چې دی دغه دا ډیفینیشن دی نو دا مختلف ډیفینیشن دی دا هم تاسو ځانله کتلی شئ ټیک شو دا ډیفینیشن پکې هم راتلی شي بل زموږ سره ډیش ریفر ټو د کوانټیټیټیو چینج ان د ارګانیزم ایز ا هول نو زموږ سره ډیولپمنټ چې دی د ارګانیزم چې دی د هغه ایز ا هول څه چینج کوي کوانټیټیټیو چینج دی ټیک شو کوانټیټیټیو چینج اف ان ارګانیزم ایز ا هول چې دی دا څه شی دی دا زموږ سره ډیولپمنټ دی ټیک شو اوس زموږ سره د ډیولپمنټ او د گروث په منځ کې څه فرق دی نو د گروث چې دی وایي دا زموږ سره اټ از کوانټیټیټیو ان نیچر گروث چې دی دا به صحیح په د نیچر نه دا به زموږ سره کوانټیټیټیو دویم د ټرم گروث ریفر ټو د فزیکل چینج دا به زموږ سره فزیکل چینج ټیک شو اف انډیویجوال لایک انکریز ان هایټ او سایز او ویټ او دا ټول څیزونه پکې انکریز کیږي گروث چې دی دا فیورلی فزیکل سنس دی بل growth چې دی is only a part of the development process
دا چې د صرف د ډیولپمنٹ پروسس یو حصہ ده ټیک شو د بل گروث از لیمیټډ ټو سرټن ایج د ایج پورې دا گروث چې کیږي د خبره کیږي او بیا چې د بیا سټاپ شي ټیک شو بل چینج پروډوس بای گروث کین بی ابزورب اند میجر کم چینج چې د مطلب لکه یو سیس دی هغه غټ شي دی نو هغه مونږه څه کولای شو ابزورب کولای هم شو میجر کولای شو گروث چې دی فوکس اونلی ان ون اسپیکټ په یو اسپیکټ باندې صرف کار کوي لکه انکریز ان چایلډ سایز یا هایټ یا بل څه چې دی نو ویټ چې دی نو دا هم بل زموږ سره چې گروث از ایکسټرنل پروسس گروث چې دی دا زموږ سره ایکسټرنل پروسس دی گروث چې د موږ سره سټرکچر دی مطلب سټرکچر به پکې چینج کیږي بل انفلوئنس بای د ډیولپمنٹ ودا چې د ډیولپمنٹ باندې انفلوئنس کیږي بل چې کین بی انفلوئنس بای بوث جینیټک اینڈ انوایرنمنټل فیکٹر سچ ایز نیوټرین اینڈ ایکسرسایز ټیک شو دا چې دی لکه په جینیټک او په انوایرنمنټل فیکٹر باندې دا څه کیږي چینج کیږي یا انفلوئنس کیږي لکه موږ وایو چې یا نیوټن او یا ایکسرسایز چې دی نو دا گروث چې دی دا څه کولای شي چینج کولای شي بل موږ سره ډیولپمنٹ چې دی موږ د گروث پوره خبرې وکړې چې گروث بدای دا ټول سيزونه ځان سره ولیکي په گروث کې راځي بل موږ سره ډیولپمنٹ کې چې دی سره راځي چې اټ از بوث کوانټیټیټیو اند کوالټیټیو د دې دوه خبرې چې دا په کوالټي کې او په کوانټیټي کې چینج راولي بل ډیولپمنٹ ریفر ټو اوورال چینج ان د فزیکل ارګن یا چې دی سټرکچر او ریزلټ امپرووینګ فنکشن اف فزیکل ارګن ټیک شو بل موږ سره ډیولپمنٹ از اوورال وای دا موږ سره فزیکل یا منټل یا ایموشنل یا سوشل یا مورال یا اني اذر ټیک شو دا موږ سره ټایپس دي د ډیولپمنٹ بل موږ سره development is complex دا چې complex دی او comprehensive process دی بل development is a continuous process starting from time to conception and continue till the end of life ټیک شو د womb to term چې دی دا زموږ سره مطلب د پیدایش نه والا د قبر پورې چې دی نو دا development کې development change that result and improve behavior and function cannot be measured ټیک شو دا چې دی د development چې دی دا موږ نشو measure کولای بل موږ سره development focus on various aspect دا چې دی په skill باندې یا په intelligence باندې سکیږي هغه باندې څه فوکس ورکړي بل development is internal process دا چې د موږ سره internal او هغه موږ سره external development چې دی دا consider functional وای دا موږ سره functional دی ټیک شو او development is independent it doesn't depend upon growth وای دا چې دا د growth د فاره independent دی او growth چې دی دا په development باندې dependent دی ټیک شو بل MCQs دی موږ سره چې the key character of design is that the student update the key character update design is that the student never have their back to one another and all students have a clear and improved view of center ٹھیک شو بل age stage area of the classroom ودا موږ سره چې کله هر شو شیپ ډیسک چې دی هغه موږ کیدو کنه نو په دې کې دا ټولي خبرې راځي چې سټوډنټ چې دی دا هغه دغه ډیزاین هر شو شیپ ډیزاین چې دی نو سټوډنټ چې دی وای دیو به بیک به پکې د سن راځي لکه سټوډنټ چې دی هغه یو بلتا د سنټر سره خپل ویو چې دی هغه انډیپندنتلی شیر کولای شي لکه دا موږ سره د کلاس روم د سیټینګ ارینجمنت کوېسچن دی کچې په دې طریقه باندې هر شو شیپ لکه دا موږ سره هر شو شیپ دا غي په شکل لینو کده څنګه سټوډنټان چې دی کینو نو د سنټر سره به خپل ایډیا چې دی هغه کلیرلی سکولای شي شیر کولای شي ټیک شو بل موږ سره پلی ټو فایر Brazilian ideologist دا موږ سره د برازیل ideologist وایي ټم د prevailing education is دا موږ سره banking concept ټیک شو of education is banking concept of education بل موږ سره چې the central focus of Daesh is on personal development rather than skill نو دا موږ سره perennial education چې دا څه شي دی is perennial education is on personal development rather than skill ټیک شو بل کوېسچن دی موږ سره چې the word curriculum is derived from world curriculum چې دی دا موږ سره د Latin word نه وته دی هغه ته موږ career ویلو او career مطلب to run the course ټیک شو څلور MCQs مې راته پته یو دغه کې وی بل موږ سره چې to use previous learned material in new situation is چې کله موږ زړه میټیریل چې دی هغه په نیو سچويشن کې امپلای کو نو دغه تمنګ امپلیکیشن دا څه شي اپلیکیشن ورته وي اپلای مطلب زوړ نالج تخپل اپلای کینو دغه څه شي وي اپلیکیشن ورته وي دا موږ سره د بلوم ټیکسانومي نه دا دغه چې دی راغستره ټیک شو بل موږ سره چې which of the following teaching strategy based on trial and error تیوري دا موږ سره وي په کم بدی کې کم یو چې دی موږ سره د trial and error په بیس باندې نو هیرستیک strategy چې دا موږ سره د trial او error په بیس باندې ټیک شو بل MCQ دا موږ سره چې which is the last important in teaching په ټیچینګ کې د ټول نه لیست امپورټنس شي سره لیست امپورټنس شي دی نو پنیشنګ چې دی نو سره چې پنیشنګ سټوډنټ له سزا ورکول چې دی نو دا لیست امپورټنت دی مطلب د دې په دې دغه کې د سره ډو څه امپورټنت شته نه بل موږ سره چې وی موو فرام سپیسیفیک ټو جنرال ان چې کله موږ د سپیسیفیک نه جنرال ته ځو دغه ته موږ انډکټیو میثډ ورته ټیک شو او چې کله موږ د جنرال نه سپیسیفیک ته ځو د طبيعي شوی ډیډکټیو د ته بزسولي کما جی او اس ورته ولیکم د جنرال نه سپیسیفیک طرف ته ټیک شو په دې مې په بل لیکچر کې تاسو خپو کړی 30 نمبر چې ډیش پروپوز ا بیسیک psychological model having 4 component no
زموږ سره چا رابرټ ګلیسر چې دی نو د 4 کمپوننټ والا ماډل دغه کړو او کمپوننټ څه انسټرکشنل ابجیکټیو بل زموږ سره انټرینګ بیهیویر بل انسټرکشنل پروسیجر او بل پرفارمنس چې دی دا څلور سیزونه چې دي دا بیسیک سایکالوجیکل ماډل چې دی دا چا پیش کړو رابرټ ګلیسر چې دی دا پیش کړو او د ماډل ټیک شو بل زموږ سره 75 نمبر سیکوز چې which method is not effective in overcrowded classroom کله چې overcrowded classroom مطلب چې په کلاس کې ګڼه ډیر زیات نه په هغه کې کم یو میتھډ چې دی هغه نه ټیک نه په ټیوټوریال چې دی ټیوټر مطلب چې لکه استاد چې دی هغه کاپی یا رجسټر راغسته او یو سټوډنټ دغه سي هغه کتاب او کاپی چې دغه کول او کړي او هغه کې لیکل کې لیکچر ورته دغه ته ټیوټوریال وایي ټیک شو بل موږ سره څه دی لیکچر کم چې په کالجونو سکولونو کې چې کم لیکچر میتھډ ډیمانستریشن هم دا کم چې په سکولونو کې کو بل چې نن اف دیز نو په دې کې موږ سره ټیک اپشن چې دی ټیوټوریال میتھډ چې دی هغه ټیک اپشن دی شو ډیولپ of concept is primarily a part of concept development چې دا د سشي پارت دی دا موږ سره intellectual development دا غي څه دی دا هغه پارت دی ټیک شو بي نمبر اپشن موږ سره ټیک اپشن دی بل ام سی کیو د موږ سره چې ان اسپیکټ of pragmatism is experiential learning which say education should come through experience دا موږ سره ټیک اپشن په دې کې څه شي دی سی نمبر اپشن چې دا بي نمبر اپشن چې دی موږ سره ټیک اپشن دی بل موږ سره چې کمیونست بلیو دیٹ د ایم اف ایجوکیشن وی کمیونست دا بلیو کوي چې دا ایم اف ایجوکیشن چې دی موږ سره bring all the best to other چې کوم ستاسو بهتر نالج یا بل صحیح نو هغه بل ته خودل ته دي کمیونست وی چې دا موږ سره د ایجوکیشن څه دی ایم دی ټیک شو بل ام سی کیو د موږ سره چې which model the teacher use critical thinking and specific process to help student to gain understanding of the concept نو په دې کې موږ سره concept attainment model چې دی CAM ورته ټیک شو CAM چې دی د دې ماډل چې په دې کې دا ټیچر چې دی هغه یوز کوي د critical thinking لپاره د ماشومان لپاره چې gain کی او understand کی څه شي concept gain کول او understand کول لپاره بل موږ سره scope of curriculum is wider than scope of curriculum چې دی هغه د content د outline او syllabus د ټول نه چې دی هغه څه شي دی سیوا دی ټیک شو all of these چې دی موږ سره ټیک option دی صحیح شو بل موږ سره چې in the childhood individual behavior is mostly influenced by family ټیک شو کله چې دغه چې دی ماشوم هغه ماشومینو د ټول غټ اثر پیچې دی هغه د خپل سي د فیملی ټیک شو بل موږ سره چې as people grow older the dash of learning is decline speed of learning چې هغه څه کېږي ډیکلاین کېږي د موږ سره څه شي دی د تفصیل نه دا تاسو ځان لکه شي کوم ګورو نو هغه ډیر زیات ټایم کنزیومینګ دی ټیک شو بل ام سی کیو د موږ سره چې which from the following is not among the five senses چې دی وای په هغه کې کم یو نه دا هم د ام سی کیو چې ثاټ چې دی سوچ کول په هغه کې نشته زموږ سره 5 سنسز چې دی دا ځان بالکل په یو پیج باندې ولیکي سینګ چې دی لیدل هیرینګ څه او ریدل سمیلینګ چې دی دا بوی کول او ټیسټینګ چې دی یو سیس ټیسټ ذایقه چې کول او ټچینګ چې دی دا پنځه زموږ سره څه دی 5 سنسز ورته وي څه ورته وي 5 سنسز دا سیم تاسو له کوېسچن راغستې شي چې صرف په دې پنځو کې یو راغستې وي چې په دې لاندو کې 5 سنسز کې کم یو راځي ټیک شو بل زموږ سره ام سی کیوز دی چې فلسفر who for the first time mentioned the importance of play in education نو دا په دې کې بعضو کتابونه چې دی هغه فلیټ راغستې خو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی ارسطاټل له ارسطاټل پوره دغه چې دی هغه دا راغستې چې ارسطاټل believed that play and physical activity were important for the holistic development of individual including their intellectual moral and social growth he emphasized the significance of play in education and recognized its benefit for both a child and adult ټیک شو نو دا زموږ سره د ارسطاټل سره د هغه ویو دی چې هغه دا منشن کړی دی چې دغه چې دی لوبې کول چې دی هغه د ایجوکیشن د لپاره څه دی امپورټنټ دی ټیک شو بل موږ سره دی چې in which of the following instructional procedure is main component نو په دې کې موږ سره inductive model چې دی موږ سره main component دی د څه شي د instructional procedure دا چې دی inductive model چې دی د هغه ټوټل ډیفینیشن دی دا تاسو کته شي ټیک شو دا ځان نو غوري په دې کې هم د دین هم د ام سی کیوز جوړول شي راغستې شي په دې باندې ځان وو کې زموږ سره دومره ټایم نشته ټیک شو بل موږ سره چې د سکسس اف ا ټیچر از د ټیچر سکسس سره د ټیچر کامیابی سره د هغه ټیچینګ چې دی هغه سره کامیاب ګډ ټیچینګ چې دی هغه کامیابی ده دا څنګه چې هغه پرسنالټي برابر یا د سټوډنټ چې دی هغه ډیر اچیومنت کوي یا ګډ کریکټر نو دا نه خو چې هغه ټیچینګ چې هغه بهتري نو هغه د زموږ سره د ټیچر سره هغه سکسس دی ټیک شو سکورینګ میتھډ یوز ټو ایوالویټ د کوالټي اف سټوډنټ اس کارډ هغه ترجمه بریکس ورته ټیک شو rubrics چې دی دا موږ سره commonly used tool په education کې چې assist evaluate student performance they provide clear and set of criteria and perform level different aspects of organism of an assignment or task rubric allow teacher to provide feedback and assign score and grade based on the specific criteria and perform indication ټیک شو دا زموږ سره د rubric چې دی دا هغه کوم چې زموږ سره څه شي دی سکورینګ ګایډ دی نو د هغه مطابق څه دی یو څو لاینز ټیک شو دا تاسو ځان لا پڑھاو کې ټیک شو بل زموږ سره ام سی کیو چې philosophy point the way and
education follow it ټیک شو سی نمبر اپشن چې دی دا زموږ سره ټیک اپشن دی philosophy provide a fundamental principle theories and beliefs that guide and shape education it offer the idea and perspective on the nature of knowledge education and role of teacher learner and the method and approaches to teach and learning while curriculum psychology and learning theory all are important component of education دا زموږ سره دغه سو لګونتا ډیټیل ټیک شو پی ټی سی چې دی دا زموږ سره د څه لپاره سټینډ کیږي نو پیرنټ ټیچر کونسل چې دی د دې لپاره دغه کیږي که تاسو ته دا هم د دې پرایمري سکول ټیچر د هغې لپاره هم دا یا پرایمري ټیچر کمیونټي د هغې لپاره هم راځي د دې لپاره هم راځي د دې لپاره هم خو زموږ کار سره د پیډاګاجي سره د پیرنټ ټیچر کونسل ورته وایي ټیک شو بل زموږ سره چې ډیش ډیل وذ د special student in the classroom lesson faced with some problem نو زموږ سره diagnostic evaluation چې دی دا څه کې د سټوډنټ چې کوم پرابلم کوم ورته پرابلم راغلی د هغې د سلوشن دپاره ډایګناسټیک ایوالویشن چې دی هغه څه کیږي یوز کیږي ټیک شو بل زموږ سره چې ډیش از a major responsibility of school management lie د سکول منیجمنت چې دی د هغې د ټول نه غټه ریسپانسیبلیټي د چای د ټول نه غټ ریسپانسیبل سړی چې هغه زموږ سره هیډ اف د سکول ټیک شو نو سی نمبر اپشن چې دی زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو major responsibility of school management lie at the head of the school it also known as principal or school administrator ټیک شو the head of the school is responsible for the overseeing and overall operation, administration and management of the school. They are typically in charge and creating and implementing policy, ensuring compliance and regulation, managing staff, foster and positive learning environment and promoting the academic and personal development of student ټیک شو دا زموږ سره څه شی د سکول هیډ چې دی د هغه مطابق سو یو څو ډیټیل ټیک شو بل زموږ سره کریکولم پلانینګ اینډ ډیولپمنٹ از ریسپانسیبلیټي اف په پاکستان کې چې دی زموږ سره د کریکولم لپاره کریکولم وینګ دی چې هغه زموږ سره د کریکولم پلانینګ به هم کوي او د کریکولم ډیولپمنٹ او بل زموږ سره د کریکولم امپلیمنټیشن به هم کوي درې خبرې به کوي یو پلانینګ یو ډیولپمنٹ او امپلیمنټیشن ډیولپمنٹ تمنګ کریټینګ مطلب د کریکولم به جوړي هم دا غي پلانینګ به هم کوي او هغه به څه کوي هغه امپلیمنٹ کوي هم ټیک شو بل کوېسچن دی زموږ سره چې پارټیسیپیشن اف سټوډنټ ان کو کریکولم اکټیویټي از نو زموږ سره نیسیسری دا سی نمبر اپشن دا ا نمبر اپشن چې دی زموږ سره په کو کریکولر اکټیویټي کې د سټوډنټ پارټیسیپیشن چې دی هغه څه ده هغه ډیره زیاته ضروری ده ټیک شو ا ټیچر از ناٹ اونلی بی ا ټیچر بٹ هی شوډ بی ا ګډ د ټیچر کې چې دی نو دوه کوالټیز چې دا ډیره زیاتې ضروری پکار دي یو ریسرچر او بل سایکالوجیست ټیک شو دا دوه کریکټر چې دی دا په ټیچر کې خامخا څه دي پکار دي دا زموږ سره صحیح د ګډ ټیچر چې دی نو دوه کوالټیز دا دي ټیک شو دا زموږ سره لږ ونته دغه دی چې یاره ا ګډ ټیچر رول goes beyond simply imparting knowledge to be effective and successful in their profession teacher often need to possess additional skill and qualities ٹھیک شو being a good teacher allow a teacher to stay update with the latest information بل educational practices بل research finding بل مثلا it enable them to enhance their teaching method incorporate evidence بل مثلا best practice and continuously improve their knowledge and experience ٹھیک شو دا زموږ سره د ټیچر متعلق پورا خبرې شوې پورا ډیټیل شو چې ګډ ټیچر چې دی هغه څه کریکټر چې دی هغه پکار دی ټیک شو دا زموږ سره د سی ټي 2022 ټیک شو د سی ټي ټیسټ 2022 او 2021 او 2019 ټیک شو د هغه ټوټل پیډاګاجي ام سی کیوز په دې کې موږ څه کړو سال کړه تاسو ته په ام سی کیوز کې یا مسلې یا تاسو په یو ام سی کیوز باندې شور یې چې انسر شي دغه پکې ګډوډي نو هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې د نور مرګرو د پاره ویل شي چې هغه ته غلط کانسپټ دا خو ما د بالکل د اتنټیک سورس نه غوښتي دي که بیا هم څه مسلې نو تاسو د خپل مرګري سره هغه شیر کولای شئ ټیک شو د الله پامان